أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اے هاغ کسانو چی ایمان مراوڑے قاتلوا الذين يلونكم من الكفار جنگ کوي تاسو الذين دهاغ کسانو سرا يلونكم چی نزدی دی تاسو تا من الكفار د کافرانونا وليجدوا فيكم غلظة او دوی دی عمومی پتاسو کے کلکوالے سختوالے پا ایمان وَعْلَمُوا او پوشئی ان اللہ چھ بیشک اللہ تعالی مع المتقین دے دا متقیانو سرا دے دا حاغی کسانو سرا چزان بچ ساتی دا کفر شرک و نافرمانونا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او ہر کلچ بنازل کرلیشو یو سورت فمنهم من بس باز د دوی نه هاغه څوک دی یقولو چې ویل وی ایکم زادته هذه چې کوم یو دی پتاسو کې چې زیات کړو هغه لرا دی صورت ایمانن په اعتبار د ایمان سرا فاما الذين آمنوا پس هاغه کسان چې ایمان راوړیو فزادتهم پزیاتولو بدی صورت دوی لرا ایمانن په اعتبار د ایمان سرا وهم یستبشرون په داسې حال کې چې دوی به خوشاله دل دی صورت تا وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ او هاغه کسان چې پزړونو د هغې کې مرض و مرض د زد د نفاق د شک و فزادتهم پزیاتولو بدی صورت دوی لرا رجسن په اعتبار د گندګۍ سرا په اعتبار د کفر سرا الى رجسهم د پاس د گندګۍ د دوی د پاس د کفر د دوی یعنی مخکې چې په سمرا احکاماتو باندې دوی کفر کوونکیو هغې نه انکار کوونکیو چې نور آیتونه صورت یا احکامات بنازل شول نو اوس به د ښه ډېرو نه منکر شول نو هغه کفر او هغه ګندګي هغه پلیتي به نوره هم سیوا شوه وماتو او مړه شوي دي دوی وهم کافرون په داسې حال کې چې و دوی کافران اولا يرونا آیا سوچ نکوي دوی انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين چې بشکا په امتحان کې ورچولې شي دوی امتحان اغستلې کېږي د دوی فی کل عام په هر کال کې مرتن یوزل او مرتين یا دوزلا ثم لا يتوبون او بیا توبه نو باسي دوی ولا هم يذكرون او ندوی نصیحت قبلی وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او هر کله چې بنازل شو یو سورت نظر بعضهم إلى بعض نو وبکتل بعض د منافقانو نور بعضو تا هل يراكم من احد آیا ویني تاسو لرا یو کس د مؤمنانو نا د مسلمانانو نا ثم انصرفوا نو کده چا به ورته خیال نو نو ثم انصرفوا بیا به وګرځېدل دوی لا بړل د مجلس د نبی علیه السلام نا صرف الله قلوبهم اړولی دی الله تعالی زړونه د دوی بانهم قوم لا يفقهون په سبب د دې چې بشک دی دوی داسې قوم چې پوهه نه لري
پوئیگی نا لقد جاءکم رسول من انفسکم یقینا راغلے دے تاسو تا یو رسول عظیم الشان من انفسکم ستاسو د نوعنا ستاسونا عزیز علیه ډیر ګران دی په هغه باندې ما هغه څه عنتم چې هغه تکلیف در رسوي تاسو ته حریص علیکم او هغه ډیر حرص کوونکی دی په تاسو باندې په ایمان ستاسو په خیر ستاسو باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم او په مؤمنانو باندې دې شفقت کوونکې او رحم کوونکې مهربانا فإن تولوا پس که چرته دوی مخ اړوي فقل نو بس ته ووایه اے حضور صلی الله علیه وسلم حسبی اللہ کافی نے ما لره الله لا اله الا هو نشت دے لائق دا عبادت بغیر دا حغنا علیہ توکلتو هم پا دق اللہ باندے بروسا کڑے دا ما توکل کڑے دے ما وهو رب العرش العظیم او دغ اللہ رب دے دا غلوی عرش دا عرش عظیم الشان